أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئ نعمت التي نعمت زما خوا انعمتو چکڑے می دے علیکم پتا سبحان دے بلته خبر یاد وساتئ دا اسرائیل چې دے دا د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نوم دے د ټولو پیغمبرانو یو نوم دی صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګڼ نومونه دي په پیغمبرانو کې او یو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی چې د دوه نومونه دي یو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بل نوم دی اسرائیل دا صرف د یعقوب علیہ السلام دوه نومونه دي نور د ټولو پیغمبرانو یو نوم دی د نبی علیہ السلام ګڼ نومونه دي نو اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مراد تینا یهود دی اذکروا یاد کئ نعمت التي نعمت زما خوا انعمتو چکڑے می دے علیکم پتا سبحان دی واوفوا فرواله وکئ بعهدی پلوزن زما باندې اوفی بعهدکم نفرواله بوکم پلوزن استاسو باندې واوفوا بعهدی فرواله وکئ پلوزن زما هغه کوم لوزونه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په تورات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم صفات بیان شي هغه خلکو ته بیان کړي او ایمان فی راوړی او فی بعهدکم نو پرواله به کوم په لوزونه تاسو باندې یعنی تاسو به جنت ته داخل کم و ایایا خاص زمانہ فرحبون ویریږي وامنو ایمان راوړی بما په کتاب باندې انزلتو چې نازل کړي د ما مصدقا تصدیق کون کې دے لما د ای کتابونو معکم چې تاسو سره دی یعنی دا قران چې ما کوم نازل کړي دے په دې ایمان راوړی دا تاسو د کتابونو تصدیق کوي د انجیل او د تورات او د زبور ولا تکونو مکیږي اول کافرین به اول کفر کون کې به په دې قران باندې اول کفرون ناروا دی ورست کفرون ناروا دی کفر خو کفر دی کنه نو دلته وری و چې تاسو اول کفر کون کې مگر ځای ولی داسې و چې تاسو اول کفر کون کې مگر ځای وجه دا ده کنه چې تا اول یو ګناه وکړه نو نور خلک چې بیا دغه ګناه کوي نو پتا پس به د عذاب لیکل کیږي کو نیکی دی ایجاد کړه او نور خلکو دغه نیکی ورستو کوله نو تا ته پکې ثواب ملاويږي او که د ګناه کار دی ایجاد کړه دا ګناه چې څومره خلک کوي تا ته پکې سم ملاويږي عذاب ملاويږي الله فرمای اول کفر کوون کی مگر ځای چې تاسو اول کفر وکړو بیا نور خلک هم کفر کوي دا کفر وبال بم پتا سوی ولا تشتروا ما خلی بیااتی په آیاتونو زما باندې ثمنن قلیلا قیمت لګو دا نه چې لګ په ما خلی او ډیر په اخلی ټول دنیا چې د الله د کلام په مخ کې شي دا لګا ده و ایایا خاص زمانہ فتقون فسویریږي ولا تلبسوا الحق مگر ود کوي په خلق باندې الحق حق بالباطل د باطل سره حق او باطل په خلق باندې مگر ود کوي وتكتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا د چې تاسو پوهیږئ چې حق پټول څومره لوی ګناه ده واقیموا الصلاه پابندي کوي د مانځو واتوا الزکات ورکوي زکات ورکو رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه منځ کوي زکات ورکوي رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه اے صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع تفسیر معالم التنزيل وای تاسو د هغه خلکو سره منځ کې د چا په منځ کې چې رکوع ده دا خبره یاد وساتئ مخکې دینونو کې هم منځو خو د مخکې دینونو په منځونو کې رکوع نه و سجده پکې و خو څه پکې نه و رکوع پکې نه و دا رکوع صرف په دین محمدي صلی الله علیه وسلم په منځ کې ده نو مطلب دا دی یعنی په نبی علیہ السلام ایمان راوړل او داسې منځو کې پکې رکوع ده د يهودو او د عیسایانو موږ مکو چې پکې څه نشته رکوع پکې نشته ده اتامرون الناس ایا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر پنیکي باندې وتنسون او يروي انفسکم ځانو نخفل عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تفسیر زاد المسیر کې دی وای دا آیت نازل شوی په بار د يهودو کې د يهودو چې کوم مشران او عالمانو نو پای کې بعضی د خپلوان داسې چې هغه په نبی رسول الله ایمان راوړل د يهودو د عالمانو بعضی خپلوان په نبی رسول الله سره راوړل ایمان راوړل نو چې هغه د دوی سره میلو شو کنه د يهودو عالمانو ورتوي په کوم پیغمبر چې تاسو ایمان راوړل په خپل ایمان ټینګ وسه دا رښتینی پیغمبر دی هغه به ته نو تاسو په ایمان راوړل بس زموږ سم مجبوري دي دغه د وجنه په ایمان نشو راوړل خدا پیغمبر حق پیغمبر دی نو الله تبارک وتعالى فرمای هغه ته د نیکی حکم کوي چې په پیغمبر ایمان راوړی دا ټیک دی او په خپل ته نس کوي انکار کوي
اتامرون الناس ایا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر فنیکی باندې وتنسون غیروي انفسکم ځان نخفل وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې لولي تاسو کتاب د کتاب نه مراد تورات ته افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لرئ واستعینوا امداد حاصل کوي بالصبر په صبر سره صبر څه ته ویل شي الاستقامه على الدين الاستقامه على الدين په دین باندې همیشه پاتې کېدل کله پاتې کېدل دې تاسو ویل شي صبر موږ دا یو صبر اورېدل کنه چې لکه صبر کوو غوسه مکوه نه صبر په ډیرو قسمونو دی نو واستعینوا امداد حاصل کوي بالصبر په صبر باندې په خپل دیني اسلام باندې ټینګ پاتې شي او صلات او پمانځ سره وانها او یقینا دا کار چې دی لکبیره خامخا ګران دی الا علی الخاشعين مگر ګران نه دی په یریدونکو باندې اوس مخکې څه څه ذکر شو دوا صبر او صلات صبر او منځ څه ذکر شو کنه وانها کې او ضمیر د مفرد راځي شو حالانکه انهما پکارو ضمیر د تسنیه ورته پکارو د ضمیر د مفرد دی نو دا په اعتبار د ما ذکر سره ده سمانا وانها یقینا دا چې کوم ذکر کړی شو دا چې کوم ذکر کړی شو چې هغه څه منز او صبر لکبیره خامخا ګران کار دی الا علی الخاشعين مگر ګران نه دی په یریدونکو باندې سوچ د الله نه یریږي په باندې ګرانو نه دی الذين خاکسان یظن د خاشعين سوق دی نو دا غي ذکر کیږي د الله نه سوق یریږي الذين داخل کسان دي يظنون چې یقین ساتي تفسیر زاد المسیر وی دلته ځوان په معنا د یقین سره دی ځوان خو ګمان ته ویل شي نو مراد نه ګمان نه دی مراد نه څه شي دی یقین دی یقین ځکه چې د ګمان په ایمان باندې سره خلاصې دی شي نه ایمان کم معتبر دی چې یقیني ایمان وي شکی ایمان الله ته معتبرو نه دی الذين خاکسان یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو چې یقینا دوی ملاقات کوونکي دي ربهم درخ فلسرا وانهم یقینا دوی الی دغ الله تبارک وتعالى طرف ته راجعون ورګرځیدونکي دي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئ نعمت التي نعمت زما خغا انعمت چکړه می دی علیکم پتا سو باندې وانی فضلتکم یقینا ما ورکړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې په مخلوقات د خپل زمانه عالمین ټول عالم نه مراد دغه تفسیر زاد المسیر معنی کوي یعنی علی عالم زمانکم تاسو د زمانه چې کم خلق په هغه باندې الله تبارک وتعالى تاسو ورکړی او په امت محمدیه باندې صلی الله علیه وسلم باندې نه غوړه کړی وانی فضلتکم یکن ما غوړه کړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه واتقوا یریږي یوما د سزا د ورځنا لا تجزی چې په بدل کې بنشي ورکولې نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا تفسیر زاد المسیر معنی کوي النفس الکافر د نفس مراد کوم نفس ده کافر نفس مراد ده نو کافر یو نفس بل نفس ته پیدا نشي ورکولې او مسلمانانو کې یو نفس بل نفس ته پیدا ورکولې شي کوم شي ورکولې ورکولی شي کنه ځکه حافظ قرآن به څو تنو سفارش کوي د الله څو تنو سفارش کوي دا پیدا ورنکړله نو دلته د نفس نه مراد کافر نفس دی چې د بل نفس پیدا نشي ورکولی واتقوا یریږي یوما د سزا د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله کې به نشي ورکولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه شی ولا یقبل قبول به نه کړی شي منها د دې نفس نه شفاعت سفارش ولا یؤخذ وبه نه اخیستی شي منها د ده نه عدل فدیه ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد وکړی شي واذ نجیناکم هر کله چې خلاص کړو موږ تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه دې آیت مبارکه کې د دې ځنا الله تبارک وتعالى ات نعمتونه ذکر کوي واذ نجیناکم من آل فرعون الله تبارک وتعالى سونه نعمتونه ذکر کوي ات نعمتونه په بنی اسرائیل باندې اے بنی اسرائیل پتا سو ما ات نعمتونه کړي کم کم یو نجات من الفرعون د فرعون نه خلاصې در کړی دی نجات من الفرعون نمبر 2 نجات من الغرق د غرق کېدو نه خلاصون در کړی دی درې مې در باندې سن نعمت کړی دی عفو عن الذنب گناہ خو کو دسخی عبادت خو کو داغه مې درته څه وکړه معافي وکړه سلورم نعمت مې در باندې څه کړی دی اعطاء التورات تورات مې درته در کړی دی پنځم نعمت عفو عن القتل قتل مې درته معاف کو او شپږم نعمت حیات بعد الممات مرګ در باندې راغی نو پس د مرګ مې بیا ژوند کړی اوم نعمت چې تذلیل الغمام وریزی وی دا غارمو سوره نو وریزی می در باندې سوره کو او اتم نعمت چې دی وم نعمت تذلیل الغمام او دا رنګي انزال المن والسلوى وریز می در باندې سوره کو او ترنجبین نورزان می در لدر کړل او اتم نعمت چې دی انفجار العيون من الحجر د غټی نه مل چینه جاری کړه
نو سن نعمتونه الله تبارک وتعالى ذکر کوي په بنی اسرائیل اته نعمتونه په بنی اسرائیل په دې آیت نه الله شروع کوي چې دا نعمتونه مې در باندې کړی دي نو چې کله د دې نعمتونو تاسو ناشکری وکړه الله تبارک وتعالى فرمایي نو بیا مې در باندې دوه عذابونه راوستل دا اته نعمتونه مې در باندې کړو خو تاسو ناشکری وکړئ بیا مې در باندې څو عذاب راوستل دو عذابا کم یو رجز من السماء الله په اسمان نه عذاب نازل کو او دویم وضربت عليهم الذله الله تبارک وتعالى په همیشه د پار ذلت وخو نو دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى په بنی اسرائیل باندې اته نعمتونه ذکر کوي او دوه نعمتونه چې دا اته نعمتونه مې در باندې کړو خو چې کله تاسو د نعمت ناشکری وکړئ بیا مې در باندې دوه عذابونه راوستل یو د اسمان نه عذاب راغی او دویم دا چې همیشه مې در باندې سو ذلت و دې کې اول نعمت واذ نجیناکم کہ اول دی آیت کے اول نعمت سے نجات من الفرعون د فرعون نه خلاصه اگر کو ترجمه لګ مختصر بیا کو نجات من الفرعون د فرعون نه څه خلاصه نو واذ نجیناکم هر کله چې خلاصه در کوما تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه د فرعون خپل نوم سو تفسیر قرطبی لیکلی دی و د فرعون خپل نوم قابوس یا ولید بن مصعب بن ریانو دا دوه قسمه روایت راغلی یا د نوم قابوس یا د دنوم چې ولید بن مصعب بن ریانو خپل نوم ولید وو او بل قول پکې دا هم دی چې د دنوم مصعب بهرحال یا ولید نومو یا قابوس نومو یا مصعب نومو خو مشهور په فرعون سره ځکه د مصر هر بادشاہ ته فرعون ویل کېدو واذ نجیناکم هر کله چې خلاصې در کوما تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم در رسول بی تاسو العذاب ناکار عذابنا یذبحون علی لول بی ابناءکم زامن تاسو زامن ولی علی لول دی فرعون ته دا خبره نجومیانو یا بل چاکړي وکاهینینو چې په دې بنی اسرائیل کې به یو الګ فائدہ کیږي او دا الګ د وجه نه بستا بادشاہي ختميږي نو د دوی الکان قتلوي جنکه ورله پرې دی جنکه ولی پرې خو دې پاغي د خپل بیګارونه کول واذ نجیناکم هر کله اخام یذب یسومونکم در رسول بی تاسو العذاب ناکار عذابنا یذبحون علی لول بی ابناءکم زامن تاسو ويستحيون ژوندۍ به پر خودي نساءکم جنکې تاسو وفي ذلکم پدیکار کې بلاء ازمایش من ربکم د طرف تاسو نه عظیم لوی واذ فرقنا بكم البحر ذم نعمت نجات من الغرق کله چې موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره روان شو د مصر نه اوتل شاته فرعون ته پته ولګید چې موسی علیه السلام را خپل قوم وباسو نو فرعون پس سره د لښکر روان شو نو مخله دریاب راغی چې دریاب راغی نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل ومو خو گیر شو مخه ته دریاب ته د شان د فرعون او د لښکر وس پس کېږي موسی علیه السلام دریاب له امصار راواچولا په دریاب کې 2 لسلاري جوړی شو الله تبارک وتعالى دغه کېدو نه سکړلو بچ کړو وإذ فرقنا هر کله چې جدا کومګه بكم البحر فتاسبان دریاب فانجيناكم خلاص کوم تاسو لرا واغرقنا غرقنمګه آل فرعونيان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل نو خو نه لاغه نه کوي کنه چې داسې دشمن دی چې ټول عمر در لزله سوي او ستا په مخ کې هلاکیږي او ته ورته ګوري نو فرعون الله هلاکو او تاسو ورته قتلو خو دې آیت کې وی واغرقنا آل فرعون غرق لمونګه آل د فرعون دا نه چې فرعونیان هلاک شو فرعون پاتې شو لکه سوره یونس کې بل ځکه الله تبارک وتعالى آیت نمبر 92 دونه کې بیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې مونږ فرعون هم هلاک کړی دی نو فرعون سره د کوم څه شو هلاک شو واذ وعدنا هر کله چې وعده وکړه موسی د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلوي ختشبو کله چې فرعونیان هلاک شو موسی علیه السلام او بنی اسرائیل بچ شو الله تبارک وتعالى په دریاب باندې پوری باسل بیا دوی واپس رالو مصر ته بعض مفسرین چې بل ځای بعد شو بعض مفسرین چې مصر ته واپس رالو دوی موسی اوس موږ له یو قانون پکاره چې موږ ځان له ژوند تیرو هغه زموږ فیصله کیږي الله تبارک وتعالى په دربار کې موسی علیه السلام دعا وکړه الله زما د کوم له یو قانون پکار دی الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی کوه تور تراشه الته بدر لز کتاب درکمه قانون بتا ته حواله شي خو ډیر شو ورځې پس بدر ته ملاویږي موسی علیه السلام چې لاړو دیر شو ورځې مسلسل روزه ونیوله مسلسل روزه دا د پیغمبر شان دی چې د هر څومره د روزه نیوي شي زه ته نشو نیوي ښا موسی علیه السلام دیر شو ورځې روزه ونیوه نو چې دیر شو ورځې روزه ونیوه نو چې روزه ماته وکړو مسواک وو خلای صفا کړو د الله ملاقات لورغه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی اے موسی زما خو استاد د خلیغه بدبوی خو کوم چې د روزه د وجه نه بد دینت لا ما ته خو هغه خون راکاو نو تا خو مسواک وو خلای پاک کړه هغه بوی خو تا ختم کو
ځکه حدیث مبارک کې راځي کنه وای د روزدار د خلی د بدبوی نه دا الله تبارک وتعالى ته د مشکو د انبر نه ډیره خوخه ده ډیره خوخه ده. نو موسی ته خو بدبوی لري کړه لار شه الله سورې نور روزي ونی چې په دې خله کې دا بدبوی پیدا شي کوم چې د مایدې نه راځي. اوس موسی علیه السلام چې تو کوه تورته نو بنی اسرائیل ته ولې سورې زول زما ډیر شو رسول کنه او انت کې بیا الله سورې نور سار شو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې تا خو الله سورې نور روزونی سا دلته بنی اسرائیل کې یو بدبخت او داغه نوم سامری د بنی اسرائیل هغه کالی مالی راټول کړو داغه نه یو څخه جوړ کو او څخه ته جوړ کو په دې څخه کې هغه خوره واچولا چې کوم د جبرئیل علیه السلام د اس د خپو خوره وا د روایتو کې راځي کنه و چې کله فرعون الله هلاکونه جبرئیل علیه السلام راغلو او هغه په یو اس سور نو چې په کم زبخته کې خدانه هغه ځای بشین کېدو دې قبطي هغه اس اولیدو بس الله تبارک وتعالى ورته خو د چې اولیدل چې د اس په کم ځای خپک دی او د ځای شین کېږي کنه دی په دې ځای کې به کمالي هغه ځنه د خوره راواغسته ځکه دې کې کمال شته نو چې دس خیر روح کو د سرو زرونه نو هغه خوره ورته وکړه دا خوره اثر په دې کې دا راغی چې هغه خص اوازونه غونډه کول اوازونه کول نو د بنی اسرائیل ته وویل موسی علیه السلام په خپل رب پسې تل دی کوه تورته او نعوذ بالله دغه رب خدا دی وي ځکه هغه ایثار شو هغه بدا دی نو بنی اسرائیل د سخی په بندګۍ شروع کړه. اوس په تاسو وایي چې دا څنګه مکل چې د سخی بندګۍ کوله د دوی په دې زونو کې مخکې نه محبت د سخی پروتو ځکه فرعونیان هم د سخی بندګۍ د غوا بندګۍ کوله لکه نن سبا يهود د انوان د غوا بندګۍ کوي کنه نو د دې په زونو کې محبت د سخی پروتو چې دلته سخی ولیدو د بندګۍ شروع کړه. اذ وعدنا هر کله چې وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بیا ان تاسو خلل په خدای من بعد فسدنا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان ثم عفونا بیا معفو کومګه عنکم تاسو ته من بعد ذلك ورستر دینا لعلکم تشکرون د لپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذ اتینا دلته کې سلورم نعمت ذکر کیږي سلورم نعمت درم نعمت خدا او کنه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك چې تاسو ته معافي وکړو او سلورم نعمت واذ اتینا موسی الكتاب اعطاء التوراۃ هر کله چې درکومګه واذ اتینا هر کله چې ورکومګه موسی الكتاب موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد تورات ته والفرقان فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د لپاره تاسو هدایت مومئ. واذ قال موسی هر کله چې فرمایل موسی علیه السلام لقوم قوفلتا یا قوم قوم زما انکم ظلمتم یقینا ظلم کړی تاسو انفسکم په خپل ځان باندې باتخاذکم العجل پنیول استاد خلل په خدای سخته خدای ویلې ده فتوبوا فاستوبوا باسی الی بارئکم پیدا کون کې خپلتا فقتلوا پس قتل کای انفسکم ملګری خپل یعنی یو بل قتل کای یو بل ګوره دوی د سخی بندګی کړی و بیا دوی توبه پیستل چې دا مون غلطی کړی ده خو توبه قبل دو د پاره شرط دا چې تاسو دا چا چې دا جرم کړی د سخی بندګی کړی دا کسان به قتل وای لکه زمون په شریعت کې بعضی ګناونه داسې دي چې دنیوي سزا دغه په توبه سره نه معاف کیږي بعض ګناونه داسې چې توبه هم باسي خو هغه سزا نه معاف کیږي لکه څه مطلب زمون په شریعت کې دا دي چې یو سړی راولګي او بل سړی په ناحق قتل کو اوس کو دا سړی توبه وباسي نو د دې قصاص ساقطيږي نه دې توبه وباسي د الله په دربار کې خو دې به قتل کیږي ځکه دې انسان قتل کړی دی دا یانته یو سړی دی واده والده او زنا وکړه او بیا ستومان چې الله دا می سو وکړو توبه وستا نو دې په سره معاف شو نه الله خو معاف کو الله دې معاف کو یقینا چې الله په دربار کې توبه وستا خو دنیوي سزا دا ده چې دې مو ਸੰسار ولې کېږي پر خو دې بنشي زموږ شریعت کې بعض ګناونه داسې دي چې توبه دې استلا نستانه دنیوي سزا ختمي ګناه به درکول کېږي باقي چې تا د خلاص توبه استغفار غستا د الله معاملې ده بیا نو د کرنګ دې د سخی بندګي کړي او شرک کړي توبه خو وستلا خو سزا دا و چې دا به قتل کېږي نو چا چې رسخي بندګي نه وکړي هغه ته حکم وشو دا چا چې بندګي کړي دا کسان قتل کوي فقتلوا فس قتل کوي انفسکم ملګری خپل ذالکم خیر لکم دا بغور وی تاسو لره عند بارئکم پنځ درف تاسو باندې ها فتاب علیکم پس مهربانی وکړه پتا سو باندې انه کند الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم دې توبه قبلون کې مهربان دی واذ قلتم هر کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی صلی الله علیه اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك من هجر ایمان نه وروړو پتا باندې حتا در دې پوری نر الله چې وینم الله تبارک وتعالى جهرتن خکار پنندارا اصل کې موسی علیہ السلام دوی ته تورات راوړو دا کتاب الله تبارک وتعالى را کړی دی نو دوی وته وویل موږ ته څه پته ده چې دا کتاب تعالی الله درکړي کېدای شي تا د بل ځای نه راوړی ویسي چل وکړو وی موږ به در سره خپل مشران ولېږو چې الله تبارک وتعالی تا ته ووایي چې او دا کتاب زما دی او ما درته ورکړو موږ په خپل غوږونو واورو دا خبره به منو صحیح ده موسی علیه السلام او یا مشران د دوی نه روان کړل د ځان سره کوهي تور ته
وی راځي الته لاړ شو ما سره الله تبارک وتعالى خبرې وکړه تاسو به وره په خپل دوی چې الته لاړو موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالى سره مناجات وکړو د الله تبارک وتعالى د طرف نه موسی علیه السلام سره خبرې وشوي چې دا تورات او مستا قوم ته درکړې ده دوی چې خبرې وره کنه نو موسی علیه السلام ته وی موږ ته څه پته لګي چې خبرې تاسو رسو کوم خو یې نه وی سجلو کو موږ ته الله په خپل ځانو خو کنه نعوذ بالله نو الله په شان کې ګستاخی وکړه ځکه چې د دنیوي سترګو سره د الله دیدار نه کیږي دغه دومره طاقت نشته لري په جنت کې به د سترګې بدلی نو البته ان شاء الله د الله دیدار ټول مسلمانان کوي خو دنیوي سترګو دومره طاقت نشته به سره د الله دیدار وشي نو د الله په شان کې ګستاخی وکړه موږ ته الله ځان په خپل وخی کنه بس د الله تبارک وتعالى غصه راغله او په دې باندې الله تبارک وتعالى صاعقه راوسته زلزلہ وإذ قلتم هر کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك هیڅ ایمان درولو موږ پتا باندې حتی در دې پورې نر الله چې وینو موږ الله تبارک وتعالى جهرتن خکار فنندارا ایمان خراوله خو ستر خبري تصدیق نکو فاخذتكم الصاعقه فاسئلوا والتاسو لر تندر صاعقه چې دا نو تفسیر حازم د دې غني معنی کړی دي سلور اقوال دي یو قول پکدار چې د صاعقین مراد مرګ دی الله تبارک وتعالى دې دغلت مړ کړو دویم قول پکدار چې اور په نازل شو په دوی باندې دریم دا چې چغه په د اسمان نه رااله او سلورم دا چې ډیر ملائکو چې د هغوی په کشاري اوریدو سره یا د هغوی په لیدو سره د دوی زړونه وچاودل فرشتي څوک لیدلی شي خو به هر حال دوی په دغه اویا ځای کې اویا واړه خلک څه شو په دغه ځای کې د اویا واړه سرداران د دوی مړه شو یا په الله تندر نازل کو یا په ور راوستو ټیک یا په چغه د اسمانه ورې شو یا په رښتې اونې د هغوی په لیدو سره زړونه څه شو وچاود خو دغه د اویا واړه سرداران مړه شو چې مړه شو موسی علیه السلام د الله په دربار کې سوال کوي الله هغه ما اسنه پرې دی وی باندې ګور بنی اسرائیل اوس به و چې ها او یا تر دې به باندې بوستل هغه د ملک په خپل تیروغ رالي دا خو بل فتنه راته جوړ شي نو موسی علیه السلام دعا وکړه نو د موسی علیه السلام په دعا سره الله تبارک وتعالى د اویا کسان بیا سکړه ژوند کړل فاخذتكم الصاعقه فاسئلوا والتاسو لر تندر وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو ورته قتل ثم بعثناكم د شپږم نعمت حیات بعد الممات ثم بعثناكم بیا پورته کړم تاسو لره من بعد موتکم رسل مرګ تاسو نه لعلكم تشکرون دې په تاسو شکر باسي وظللنا سورکړم علیکم الغمام پتا سو باندې وریاس وانزلنا بیا چې کله دوی ته تورات راغې تورات په دوی نازل شو او دوی مصر په پاتې کېدل نو د دې بني اسرائیل خپل وطن خو مصر نه وکنه تاسو پرون دا ویل کنه د دوی خپل وطن مصر نو دا بني اسرائیل په اصل کې د شام د شام اوسیدونکو مصر ته څنګه راغلیو نو یوسف علی السلام مصر ته راغلیو کنه دا یعقوب علی السلام زامن دي کنه نو د یعقوب علی السلام دول زامن نو یوسف علی السلام ته ورکشه وکنه نو بیا په مصر کې خرڅ شو نو بیا په مصر کې بادشاه شو چې په مصر کې بادشاه شو نو بیا یوسف علی السلام وی خپل ورونو ته تاسو شام پرې د راځي مصر ته دوی خپل وطن شام او دوی یوسف علیه السلام پس مصر ته راغلیو بیا دلته کې په شام کې یو قوم چې هغه ته عمالقه ویل شو دا کافر وو نو دوی ته ویل شو د بنی اسرائیل ته ویلال شي کم شام چې تاسو د پلار نیکو وطن دی هغه د کافرونو آزاد کوي jihad کوي د عمالقه سره سو کوي jihad کوي دوی jihad روان شو تلو په لار باندې د مصر نه روان شو سمزل وکړو بیا یو تن خو لیګو کنه د شام ته چې دا خلک څنګه خلک ته سمون له خبر وروړي کنه زور ور خلک ته کمزور خلک ته څنګه جنگ وسره آسان دی ګران دی چې موږ ته خلک خپل وروړي یو تن مخکې لاړو د عمالقه چې دا ډېر طاقت ورکوم ډېر غټ جوسو والو هغه چې واپس راغی کنه نو دا وې سره جنگ نه کیږي ډېر زور ور خلک ته دا غي سره جنگو نکیږي نو دی موسی علیه السلام ته ویلو فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو استعرب لا شرط جنگو کې زموږ سمې نشته دا سره د جنگ مونږ بدل تناس د جهاد نه سو کو انکار کو چې د جهاد نه انکار کو دک زي الله په دی باندې جیل کو دغه زي ته میدانی تیه ویل شي تیه میدانی تیه د تیه معنی د حیران او پریشان دیم په دغه میدان کې حیران او پریشان پاتې شو وری مفسرین لیکلي دي کنه وی بیا نه مخکې تل شو نو ورستو تل شو یو سړی به سار روان شو زه مزال خپل مصر تخپل کلی ته ځم نو چې سار به روان شو د ماښامه پورې به مزل وکړو نو چې ماښام به ځان ته وکتل بیا به په هغې میداني تیښ کې ولاړو الله به ځمکه بیا راغونډه کړې وه چې څومره مزل به یې وکړو چې ځان ته به وکتل واپس بیا به په میداني تیښ کې ولاړو الله ته څه ګران دي نه شو وتی هغه ځای په دې باندې څه شو جیل شو چې جیل شو په هغې کې څه بوټي موټي ونې منې ایښي نو دوی موسی علیه السلام ته ویل موږ د دې ځای نه وستلی نه شو خو دا غر مخ به مونږ خراب کړي نو موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښته الله تبارک وتعالی پې وریځ به دوره یې څه کوله سوری کوله
وریځ سورې و پیراتو ویل ته موږ وګیو خوراک سکاکل خو بار ته تلین شو موږ نشو وته هم باندې الله تعالی جیل کو موږ چې زو چې ځان ته ګور بیا ته ولاړیو نو الله تبارک وتعالى پترون جبین او نوړزان دا ورله د خوراک د پاره ورکو موسی علی السلام په دعا سره خا و اذ وظللنا سورہ کلمنگا علیکم الغمامه نو دا واقع د څه شي دا د میدانی تیه دا وظللنا سورہ کلمنگا علیکم الغمامه پتا سبحانه وریاس وانزلنا اور نازل کلمنگا علیکم المنّا پتا سبحانه ترون جبین دا ترون جبین دا څه شو د شپې په دیونو باندې نازلې دو را ورېده په دیونو باندې نو چې ځان له بدر واغسته اسه به خورونو الوا بوا او چې به بو کې به واچو نو شربت په چې د څه شي سره به شریکونه هغه خوان به راوړو وسلوا او نورزان د اسمان نه راتلو نورزان په علاقه کې ډیر زیات وو خو مطلب دا چې دوی په پاسه نه رانیول شو الوتل بتنه چې څومره ځان لخوري بس په خوت للبتنه کولو وی مونږه قلنا کولو وی مونږ دوی ته چې خوري من طیبات د پاکیزه ما خینا رزقناکم چې درکړي مونږ تاسو ته وما ظلمونا دوی ظلم اونکو په مونږ باندې ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم په خپل ځان باندې یظلمون ظلم کوونکی څنګه ظلم په خپل ځان کو دوی ته دا ویل شو چې څومره خوري دومره خوري خو ذخیره کوي بنه نو دوی بس وکړو نو ځان به چراونی ول واه اوس دي سبا سپته لګو کې دې بیا نه ملاويږي نو دوی به ذخیره کول نو چې ذخیره اندوزي شروع کړ بیا به اسخا کېدل دغه نه مخکې به نسخا کېدل وإذ قلنا ادخلوا هر کله چې اول مونږه داخل شي هذه القريه هذه کلیتا د قريه نه مراد څه شه ده نو د قريه نه مراد یا بیت المقدس ده بیت المقدس یا بل یو کلیت نه مراد ده وإذ قلنا هر کله چې اول مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه هذه کلیتا فكلوا پسخره مینا د دینه حيث شئتم کمزه چې خوښ تاسو رغدن پریوانا ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه باندې یا هوتنه هغه ځای مراد ده چې کمزه دوی ته د جهاد حکم شو چل تلار شي چې کله د میدان نه وتل الله تبارک وتعالى ورته فرمایل دغه کلیت وس لاړ شي خو چې د کلیت نه نوځي یو درکات شکرانه منځو کوي درکات سو کوي شکرانه منځو کوي ودخلوا الباب داخل شي په دروازه باندې سجدن پسجدي سره پسجدي مطلب دا چې څنګه ور داخل شي الله ته سجده وکړي وقولوا او حته چې سوال مدما فائدې حته سوال مدما فائدې نغفر لكم نبخربو کو تاسو ته خطاياكم د خطاګانو تاسو وسنزيد المحسنين زرد چې بدل به ورکوم نه کانو ته فبدل الذين فبدل کی واغست اي کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا بغیر قول سوا دا وینا نه فبدل الذين فبدل کې واغستای کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دا وینا نه قیل لهم چې ویل شي دوی ته سویل شي تاسو سوای حته دوی ته سوای حته نو دوی هغه نه مسخره جوړ کړه سیدنا جوړ کړه مسخره نو حته نه حنته څه شي حنته موږ له غنم پکار دي د حته معنی او سوال مده ما فائدې د حنته معنی غنم دي نو پاغه له پس کې بدلونو کو څه پکې کو بدلون فبدل الذين فبدل کی واغستای کسانو دلته ګوره بدل ذکر شوی دی نو بدل دا دو مفعول غواړي دو مفعول یو مفعول د دې فبدل چې دی نو هغه قولن دی او دو مفعول محذوف دی هغه بقولن دی نو معنی دا شو فبدل الذين ظلموا قولا بقول نو یو مفعول قولن دی او دویم مفعول محذوف دی چې هغه بقولین دی او یا بدل په معنا د قال سره دی نو بیا دویم مفعول نه غواړي او یا معنا د بدل معنا سره اخذ سره نو فبدل الذين واغست هغه کسانو په معنا د اخذ سره ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دا وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شي وا یا دې سوا فبدل الذين فبدل کې واغست هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي سوا دا وینا نه قیل لهم چې ویل شي و دوی ته فانزلنا فنازلكم على الذين فكسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رزقا عذاب من السماء دبرنا بما كانوا فسبب دا چې دوی يفسقون نافرمانا واذ استسقى کله چې طلب د ابو کو موسی علیہ السلام لقومه د قوم فلا دا اتم نعمت انفجار الماء من الحجر د غټي نه ابو دوی موسی په میدان کې خو وبم نشته موږ له ابو پکار دي نو موسی علیہ السلام الله تبارک وتعالى فرمایل وی دا امصاد دي غټي لراواچو د دینه به دولس چني روان شي دولس چني ته ذکر روان شي چې دا بني اسرائیل دولس ټبرو سو ټبرو دولس ذکر یعقوب علیہ السلام سو زامنو دولس زامنو او د هر زوینه بیا ځان له لوی قبیله جوړه شوی و نو دا بنی اسرائیل دولس ټبرې وي او د یو بل سره دومره زده چې د یو ګودر نه وبم نسکلي نو دې ګټه له امصار واچو دولس چني به روان شي نو د هر قبیله به ځان له ګودر شي
واذ استسقى کله چې طلب د ابو کو موسی علیه السلام د قومي د قوم د پاره فقلنا فسئوا المنغا اضرب وخا بعصاك الحجر فامسخ بل سر دا غټه فانفجرت فسروان شي منو داغینا 12 عینا دولس چنی قد علم فتحقیق سره پووا كل اناس هر ډلا مشربهم په ګدر خپل باندې وی مونږه قلنا محذوف دی کلوا خری واشربوا اسکي من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعصوا مگر في الارض فزمکه مفسدين رانی کون کی واذ قلتم هر کله چې ویل مونږه یا موسی اے موسی واذ قلتم هر کله چې وی تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر هیڅ چری مونږ صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې دیو ته وی دا خو یان ورس دی یا ترنجبین دی دا موږ خدای او خوراک چې نه دی خو موږ زور څخه کوم له نور څه پکار دی مستی پکې رااله واذ قلتم هر کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر هیڅ چری صبر نکو مونږه علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدع لنا فسؤال زمون د پارا ربک درخفلنا یخرج لنا چروباسی زمون د پارا مما د اغسنا تنبت الارض چرا ټوکی زمکا من بقلها د ترکارونا وقصائها بادرنګ دینا وفومها اوغددی وعدسها او دال دی وبصلها او پیاز دی مونږ له ترکاری پکار دی بادرنګ اوغا دال پیاز دا شو پکار دی قال او فرمایل موسی علیہ السلام اتستبدلون آیا په بدل کې اخلی تاسو الذي خغسز هو ادنا چاغه د کمزور بالذي په بدل د خغسز کی هو خیر چاغه غوړه ده اوس ترنجبین ولزان پرې نو بادرنګ او کې ترکاری غواړي اهبتو لاړ شي کوم شي مصرن خارتا فان لكم فسكن تاسو لپاره ما خسري سالتم چې تاسو غواړئ زه دلته خدا خو بیابان دلته کې خو سبزیان نه کیږي بل یو زمکه چې التلال شو زاله زمیداری کوي وضربت وخلشوا عليهم الذله طبيبان الذله والمسكنه او خوارواله وباء او اختشوا بغضب فغضب من الله ده طرف الله نه ورته دو عذاب پیراله یو رجز من السماء او دویم پسراغه اغری فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء دا یو عذاب او دویم عذاب څه شو دویم عذاب چې هغه ضربت عليهم الذله الله په ذلت وخو وباء او اختشوا بغضب فغضب من الله ده طرف الله نه ذلك دا په دی وجه بانهم چکنن دوی کانوا يكفرون چې کفر کوي بیاات الله فآیاتنا الله تبارک وتعالى باندې ويقتلون النبيين او قتل ولي پیغمبران بغیر الحق بجرم پیغمبران بجرم د پیغمبر جرم څه شو چې قولوا لا اله الا الله تاسو کلمه وای الله یو منای نو دوی دې خبرې ته جرم وي ذالک دا په دی وجه بما عصوا چې دوی پرمانی کوونکی وکانو یعتدون او دوی د حد تیر وتونکی ان الذين كنا کسان امنو چې ایمان راوړي والذین کسان هادو چې يهوديان دي د تورات منونکي والنصارى او نصارا دي د انجیل منونکي والسابئین او نور بيدینا سابئین سوق دي نو مفتی شفیع سبوی د دوی اعمال او د دوی کارونه د دوی مذهب په صحیح روایت سره نه معلوم خو معنی دا چې بيدین خلقو والسابئین او نور بيدین خلق من امن چې ایمان راوړو بالله فالله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر فرز د اخرت وعمل صالحا وعمل وکنک فلهم پس دوی د پاره اجر بدل دوی د عند ربهم فنز د رب دوی باندې ولا خوف عليهم نبيرا پدوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غم جنشي وإذ أخذنا هر کله چې واغستمونګه میثاقکم پوخله وستاسونه ورفعنا فورتکمونګه فوقکم الطور د فاس استاسونه غر د تور الله تبارک وتعالى په کوه تور اوچت کو دا په ولي اوچت کو چې کله موسی علیه السلام دوی ته تورات راوړو کنه او یا کسان وسره راغلو دا الله مال دا کتاب راکړی او دوی په دې خبرې تصدیق کړي نو هغه ورته وویل او دا د الله کتاب دی الله تبارک وتعالى خبرې مونږ واورېدې او موسی علیه السلام ته ورکړې په مونږ باندې نازل شوی دی خدا خبره پکې د ځان نزیاتی کړه چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم نه شو منه کوم خبره پکې نشه مدرجه هغه منه چې کوم پکې ګرانی هغه منه نو دوی انکار کو دې احکام خو ګرانی دا هم نه منو دې ګوري ګرانی خبرې دي الله تبارک وتعالى په کوه تور اوچت کو جبرئیل علیہ السلام راغی او کوه تور کې د پاسه اوچت کو د چترې په شانته ومنه او کنه درتاوی در باندې کم نو دوی بیا ومنو اوس دلته سوال راځي چې په اسلام کې خلا اکراه فی الدین ته په دین کې زور نشته نو دا زور نه دی چې غر په اوچت شو چې منه او کنه منه نو ته په دین کې زور نشته دی ګوره په منلو د دین اسلام کې زور نشته خو چې دین اسلام دی عمره بیا در باندې زور شته ته یو سره په زور نشي مجبور کړی چې شابه ایمان راوړه زور باندې په ایمان نشي راوړلی خو کو ایمان راوړو او اوس نه پرمانی کوي دا په زور کوي
ایمان راوړ دی او د مرتد شو نعوذ بالله قتل کیږي به کنه به قتل کیږي قتل کیږي ایمان راوړ دی غلا وکړ الله سپه کټ کیږي کنه به کټ کیږي ایمان راوړ دی نه حق قتل وکړي به قصاص کیږي کنه به قصاص کیږي نو پر راوړلو د ایمان کې زور نشته دی پس د ایمان بیا څه شته دی زور شته نو دوی خو مسلمانانو کنه او د تورات نه بیا انکار وکړي موږ نه منو نو دا خو ارتداد نو په تور په اونې ولې شو چې منه او کدا در باندې درته کوم خبره خلاص شي خا واذ اخذنا ميثاقكم خرکل چې واغستم پوخره واستاسو نه ورفانا فورته کومګه فوقکم الطور د پاس استاسو غر د تور وی مونږه خذو انسه ما خصو اتیناکم چې درکړو مونږ تاسو ته بقوتين په مضبوطیا سره واذکروا یاد کئ ما خصو فی چې پدې کړي لعلکم تتقون دې د فارج تاسو تقوا دار شئ ثم توليتم باتاسو مخو ګرځو من بعد ذلك ورستر دینا فلولا فضل الله کچرنه فضل الله تبارک وتعالى علیکم پتاسو باندې ورحمت او رحمت الله تبارک وتعالى لکنتم نخام خوي بتاسو من الخاسرین د تاوانیانو ولقد علمتم الذين پتاکي سره پوهه تاسو پای کسانو باندې اعتدوا چې زیاته کړي دي منکم تاسو نه فی السبت فورز د خالقی دا واقع دا سوا او دا واقع راغلی و په زمانه د داوود علیه السلام کې موسی علیه السلام په دغه وخت کې وفات شو او داوود علیه السلام دوی ته په دغه زمانه کې پیغمبر و نو دا واقع راغلی دا په زمانه د داوود علیه السلام کې د دوی د کلی نوم ایلا او دا د سین په غاړه باندې و دوی د سین په غاړه باندې اوسېدل نو د سین د غاړې خلک چې کمی کنه نو دا د ښکار د میانو شوقیانی نو دوی داوود علیه السلام ته وویل ویرا مونږ له د عبادت لپاره یو ورځ پکار ده چې پای کې مونږ د الله بندګي کوو نو دغه زمانه چې کوم پیغمبر او ورته وویل وی د الله تبارک وتعالى خو ورځ چې دا ورځ د جمعې ده او نور چې تاسو ته اختیار دی تاسو ځان کوم ورځ منتخب کوئ نو دوی ویره د جمعې ورځ نه زموږ ورځ د خالق خوخه ده ورځ د څه خوخه ده د خالق یعنی د الله د خوخي خیال او نه ساتو خپل رائے پکې پیش کړه نو ویټک شو ورځ د خالی باندې تاسو د الله بندگی کوئ خو دې ورځ باندې تاسو د میان ښکار نه کوئ میان ښکار با تاسو دا پابندي به ځکه کې خو شي چې د الله د خو خیال او نه ساتو دې میان ښکار باندې کوئ دې ټیک د ورځ پر خدا سي د میان ښکار نه کو د خالی په ورځ خو بیا ټینګ نشو د میان ښکار شروع کوم په دې کې څه چلنه نو څه خدا سي ښکار کوو څه پکې ناس چې هغه خلی شروع کړي خلا به داسې کوله کنه چې د سین به لختې وست اخو به ډنډ جوړ کړه نو د سین به میان راتله په لختې کې ډنډ دیتا نو سار به لختې کوله کو ډنډ دیتا انت به میان رااله نو ما زیګر به پسې ورغه خله به پسې بند کړه خله به پسې دا ډنډ خو به بند کړه نو د اتوار پرز براغه نو میان به په ډنډ کې اونې نو چا ورته ویل کدا خو ته د خالی پرز باندې ګیر کړیو نو د خالی پرز مخ کار کړی خو نه دي کنه زه خو د اتوار پرز کار کوم یعنی دا حلال شروع کړه حرام کار د حلالولو د پاره ځان له طریقې شروع کړي نو هر حلال حرام ده چې په هغه کې د حرام کار جواز ته جوړای حرام کار په تجایز کوي دا صحیح دي ناروا دي چې ته په ناروا کار ځان تجایز کوي نو دا چلونه شروع کړو نو یو ډله خدا چې منه کول شروع کړو او بل ډله دا چې هغه د احکار کو نو الله تبارک وتعالى د آیاتونو مبارکو کې هغه کسانو ذکر کوي چې کوم کسانو د احکار کو الله تبارک وتعالى دغه شکلونه مسخ کړو د کشرانو نه شادوغان جوړ شو د مشرانو نه خنزیران جوړ شو بیا دا خبره چې د کوم موجوده شادوغان چې دا هغه نه د خدای مخکې موجوده ښه دا د بنی اسرائیل نه مخکې موجودو هغه الله تبارک وتعالى صرف د دې شادوغانو په شکل باندې کړو په شکل کړو درې ورځې ژوند دیو یو بل ته قتل او جړل به خبرې به نشو کوله شکلونه شادوغانو شو خبرې نشو کوله جړل به په جندل ارسه به درې ورځې پس الله تبارک وتعالى ټول سکړو ملک ختم شو ولقد علمتم الذين بتحقيق سره پوهه تاسو باندې کسانو باندې اعتدوا چې زیاته کړه منکم تاسو نه په سبت فورز د خالقي فقل لا فسوي مونږه لهم دویتا كونوا شيء قردتن شادوغان خاصين بد فجعلناها فس وګرځول مونږ دا واقعا نکالا عبرت لما د پاره دغه چا بین یدیها چې په دغه وخت کې موجود وو او ما خلفه او د ورستوراتونکو د پاره وموعظه او نصيحت للمتقين د پاره د متقيانو واذ قال موسى هر کله چې فرمایل موسی عليه السلام د قوم قوفلتا ان الله ك الله تبارك وتعالى يأمركم حكم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې الاله کوي تاسو بقره یوغوا اوس وای الله تبارک وتعالى ولي په بني اسرائیل الاله ولدي کیسه چلو نو تفسیر مدارک لیکي وای دا وای په ځکه حلاله ولا چې دوی تخپل معبود سپک ښکار شي مخکې د څه بندګي کړو د څه بندګي کړو وکړه نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل په جبه د موسی عليه السلام چې وا الاله کوي
چې دوی تر خپل معبود څه شي سپک کار شي. لکه ته چې په هندو باندې د غوا غوښې وخوره یا په غوا الاله کې خو بس د خپل معبود به سپک ښکاره شي که نه الاله یې غوا نه الاله نو په دې باندې د غوا الاله ځکه چې دا معبود ورته سپک ښکاره شي دا خدای نه دی دا خو یو ځناور دی. وإذ قال موسى هرکله چې فرمایل موسی علیه السلام لقومه قوم فلتا ان الله کې الله تبارک وتعالى یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې الاله کوي بقره یو غوا. قالوا اول دوی اتتخذنا ایانی ستم لرا حزوا پټوکا ټوکی کوي زموږ سره وا موږ سره لاله. قالوا فرمایل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره ان اكون چشمزو من الجاهلین د نافوهانو ځکه ټوکی کول خو د نافوهانو کار دی. قالوا ادع لنا اول دعا وغواړه زموږ د پاره ربک درخفلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي صد عمر د دې غوا عمر څومره دی. قالوا فرمایل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تبارک وتعالى فرمای انها بقره یقینا دا خو یو غوا ده لا فارز نه بډای دا ولا بکر نه ځوان ده نه بډای دا او نو ځوان ده عوان درمیانه ده بین ذلک فمن د دې کې ففعلوا فسوک ما خاصو تؤمرون چې تاسو ته حکم کولې کیږي. قالوا ادع لنا دعا وغواړه زموږ د پاره ربک درخفلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها سد رنگ د دې غوا رنگ څنګه دی. قالوا فرمای موسی علیه السلام انه یقینا الله تبارک وتعالى یقول فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء تک زیړه فاقع خالص ته لونها رنگ د دې تسر الناظرین خوشاله وکتون کولرا اے داسې زیړه ده داسې زیړه ده چې ګوري نو ته خوشاليږي ځکه تک زیړه غوا چالي دی تک زیړه غواګان ډېری کمی چې ته نشته دی داسې خالص زیړ رنگ دی چې ته ګوري خوشاليږي ډېره ناشنا لګي. قالوا اولي ادعو لنا دعا وغواړه زموږ د پاره ربک رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي صدې کار د دې غوا صدې کار د دې غوا. اوس اصل کې دا غوا الله لول د دوی زړه نه غوښتل نو کله به وي عمر سوره دی نو کله به وي رنگ څنګه دی نو کله به وي کار څه کوي دا اصل کې دا غوا نه الله ولا. ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډ وډ شو علینا په مونږ باندې و ان ان شاء الله او یقینا مونږه کو چری غواړي الله تبارک وتعالى لمهتدون خما على رمندون کیو ان شاء الله الله تبارک وتعالى ورته غوا بیا سکړه ور معلومه کړه وی کو ان شاء الله نه ویل چرته بری دا غوا نه ومنتي. قال فرمای موسی علیہ السلام انه یقول ان الله تبارک وتعالى فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول ند ذلیل کړي شوی تثیر الارض چې اړوي زمکي ولا تسقي الحرث او نو وبکوي فصل لرا یعنی نه ارټی دا او نه جوتی دا مسلمه روغه رمټه دا لا شیت فیها حز داغ نشته پدې کې ځکه ارټی او جوتی ساری کې داغونه وي دې باندې ارټه یو نه شنو داغونه پکې نشته دي. قالوا ويلدي الان وسجئت راتله دی وکړه بالحق په پوره خبره باندې فذبحوها نفس الاله کړه داغوا وما كادوا او نو دي يفعلون دزلنا دا کار کوونکی الاله کړه خو نه په خطاو. وإذ قتلتم هر کله چې قتل کو تاسو نفسا یو نفس فدارتم مختلف تاسو فيها پدې کې نفس چا قتل کړو او ولي قتل کړو. مفسرین لیکلي دي وې دا وراره خپل تر قتل کړو وراره راوله کې د تر قتل کو ولې قتل کړو دی وراره د تر د لور تپوس کو ځاله دا غي نکاح وختله د تر لور وا چې دا په نکاح واخلي نو تر ته انکار کوي ورلنه ورکوله چې نه ورکوله نو د تر قتل کو خپل تر قتل کو او بیا د شپې راوړو په دروازه کې ورتاو کو نو چې سار شنو چاته پته درګي سړی په دروازه کې مړ پروت وجل شوی چا وجل پته نه لګي د ځان پټ کو ځان پټ کړو نو په دغه ورځ کې دا غوا الاله کړو. الله تبارک وتعالى او فرمایل سره دی مړی راواله د غوا سره ټچ کوي دا غوا د مړی د یو بل سره ټچ کوي دا مړی به ژوندې شي خپل قاتل به اوخی. اوس دا خبره چې د الله تبارک وتعالى خدای مړی د سیم ژوندې کولای شو بغیر د غوا د ټچ والی ژوندې کولای شو کنه شو ژوندې کولای یا د غوا یا د مړی ژوندې کول ته ضرورت ونه خو الله تبارک وتعالى په موسی علیه السلام ته وحی کړو چې پلان کې دا کار کړی دی کوئی شو الله کنه شو کوله. نو په دې واقعاتو پسې باندې پسې کې د الله په هر کار کې حکمت ده بس د الله په کیسه حکمت مونږ ته علم نشته الله چې څه فرمایي بس زموږ په ایمان ده. وإذ قتلتم هر کله چې قتل کو تاسو نفسا یو نفس فدارتم مختلف تاسو فيها فاغي کې والله الله تبارک وتعالى مخرج خار کون کې ما دا سو کنتم تکتمون چې تاسو پټول فقلنا فسئوا المنغا اذربوه او خیدامړه ببعضها په بعضی صدقوا باندې بعضی صدقوا راواله د مړ پیو وخی نو عمل بجندې شي کذالک دا رنګ یحیی الله الموتى ژوند کی الله تبارک وتعالى مړي و یریکم خیتاسو ته آیاتین خد قدرت بل لعلکم تعقلون د پای تاسو عقل کار واخلی نه چې څنګه دا مړ را ژوند کو سبب په ورځ د قیامت دغه شانتي مړي الله تبارک وتعالى را ژوند کوي. ثم قست قلوبكم بیا سخت شو زلون استاسو من بعد ذلك ورستر دینا فهي كالحجاره پشدا پشان د غټي او اشد قسوه بلکې زیات سخت د غټینا
پکار خدا و چې ردی واقع سره تاسو زړه نرم شوی اے بنی اسرائیل نو تاسو زړه الټه سخت شو او دومره سخت شو غټي نه زیات سخت شو څنګه د غټي نه زیات سخت شو هغه داسي چې وان من الحجاره یقینا بعض د غټونه لما خغدي يتفجر منه الانهار چې جاری شي داغینه نهرونه جاری شي داغینه څه شي نهرونه ډیر ځینې کې بتا سودي سړي دي چې و چې غټي داغینه برابرېږي ډیر غټان بتا سودي د غټو سره بېږي او برابرېږي مفسرین لیکلي دي وې د مغناطیس چې دا اوس په نظام راکاږي کنه راکاږي داسې بعض غټین داسې شته چې هغه د ځمکې نظام ته اوبه راکاږي دا پکې الله تبارک وتعالى یو قدرت یې خېده یو طاقت یې خېده د الله قدرت ته نو بعض غټي داسې چې د غیرو برواني وان من الحجاره یکن بعض غټونه لما خمخ غدي يتفجروا چرواني شي منه الانهار داغنه نهرونه خا وان منها یکن بعض غټونه لما خمخ غدي يشققوا چوچوي فيخرج منه الماء نراوز داغنه اوبو وان منها یکن بعض غټونه لما خمخ غدي يهبطوا چ ارغړي من خشيه الله د يرد الله نه نو سمانه څنګه د غټي نزل زیات سخت شو الله تبارک وتعالى فرمایي د غټي زیات ځکه زموږ تاسو سختي کنه چې و چکلک غټه ده او چکلکا ګټه ده او هغه باندې کله کله ير راشي نو په منځ اوچوي او وبتنه روان شي د الله نه وېریږي نو اوچ وبتنه روان شي اے د الله د ير نه دغه وچ ګټه نه وبر روان شي او انسان استاد دومره زله سخت شي چې استاد لمدې سترګې نه د الله د ير نه وښ کنه د وچ ګټه نه د الله د ير نه وبر وزي خو استاد لمدې سترګې نه وبد الله د ير نه نروزي او بعض وخت کې دا ګټه د الله نه وېریږي نو د غر د سر نه ګلس خطر ورغړي تاسو به دې په غوړو کې کنه کله کله دا ګټان را خوشي خطر راشي دا د الله د یری نه راغړي نو اے انسان هغه ګټ چې پاره کې سارشتہ په ځای پروت خو چې کله د الله یره پراله د خپل ځای پر خود ورغړتو انسان استاد ود دومره سخت شوی دی چې ګټ خپل ځای د الله د یری د وجه نه پریدي خو ته د ګناه ځای د الله د یری د وجه نه پریدي نزله چې سخت شګره به د ګټو نه سخت ښه ګټي چوي په منځ باندې ګټ خپل زید الله د یری د وجه نه پریدي او چې کله د انسان زړه سخت شو د ګناه زید الله د یری نه بیا نه پریدي نو د انسان د زړه ګټ نه سخت شو کنه وما الله ان الله تبارك وتعالى بغافل خبر عما داغسنا تعملون چې تاسو عمل کوي افتتمعون آیات مل رای تاسو اے مؤمنانو نو مؤمنانو به دا تموا بعض اوقاتو کې به د يهودو د اهلي کتاب خوشامد مو کو دغه به خیال ساتو دې د پاره چې دوی ایمان راوړي دوی سره وړي ایمان وروړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا ایمان نه وروړي نه کلار شي افتتمعون آیات مل تاسو ان یؤمنو چې ایمان ان یؤمنو چې خبره به اومني دوی لكم تاسو وقد كان فتحقیق سره دا فریق یودلا منهم د دوینا يسمعون اوري كلام الله كلام د الله راشي قران تکینی قران ووري ثم يحرفونه بیا بدلون کوي پاغي کې تحریف پکې کوي من بعد ما فزاینا عقلوه چې پوښ پاغي باندې وهم يعلمون او حال دار دوی پوهیږي چې دا کار ناروا دی راشد الله کلام ووري کنه نو چې بار ته وزي نو پای کې بدلون وکړي او خو پوهیږي چې دا څه دی ناروا کار دی واذا لقوا الذين او هر کله مخامخ شي کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالوا وای آمنا من ایمان راوړي دي واذا خلا بعضهم او هر کله چې ځان لشي بعض دوینا الى بعض د نور بعض سره یعنی دا يهود بیا د یو بل سره د اهلی کتاب د یو بل سره میلاو شي قالوا نوای ورته دوی اتحدثونهم آیات تاسو خبري کوي د دوی سره بما فاغبان اتحدثونهم آیات تاسو بیانوي دوی ته بما خبري فتح الله چې واضح کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې دا يهود چې د مسلمانانو سره میلاو شو کنه د مسلمانانو د خوشاله لپاره په دې داس خبرې کله کله وکړي الکه تاسو د دین حق ته زمون په تورات کې دا خبرې شته دي اصل مسلمانانو د خوشامد لپاره دا خبرې کوي دوی خوشاله شي کنه نو بیا چې خپل مشران لاړ غوي ورته تاسو عجيبه خلک تاسو دا هغه خبرې بیانوي چې کوم تاسو ته الله خو دلی دي نو په ورځ د قیامت خو دوی بیا وایي چې الله دوی مو چې دا قران حق دی نو تاسو دا خبرې کوي چې سبا په ورځ د قیامت په تاسو باندې بیا د الله په دربار کې دلیل پېښ کړي الله تبارک وتعالى فرمایي دومره دا بے وقوف او قمقل دي چې دوی ته پته نشته چې الله په خبرو پوه دی کو تاسو پټوي د مسلمانانو نه او پوهیږي چې دا حق دی او پوهیږي چې په تورات کې د رسول الله صفات شته او تاسو پټوي نو په دې الله پوه نه دي سو چې تاسو وايي مسلمانانو ته دا خبرې مکو بیا په تاسو دلیل نسی قالوا وایي اتحدثونهم آیا بیانوي تاسو دوی ته بما خبرې فتح الله چې واضح کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې ليحاجوکم دې لپاره چې دلیل ونیسي پتا سو باندې بي فاغي سره عند ربکم په دربار درف تاسو کې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ اولا يعلمون الله تبارك وتعالى جواب کوي آیا دوی نه پوهیږي ان الله کې الله تبارك وتعالى يعلم فوده ما فايس باندې يسرون چې دوی پټي او ما فايس باندې يعلنون چې دوی ښکار کوي ومنهم زنید دوینا اميون امیان دي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانيه مگر تش ارزوګانی دي یا ابن حجر رحم الله معنی کوي الا امانيه مگر صرف تلاوت بغیر د معنا نه
ندانا چې د قران تلاوت ثواب نه لري بغیر د معنا نه بالکل ثواب لري خو کوشش وکړئ چې د قران په ترجمه باندې ځان پوه کې صحیح شو د قران په فهم باندې ځان پوه کې الا امانيه مگر تش ارزوګانی وانهم او نيدو الا يظنون مگر اٹکل وینکی فويل للذين فسلاكت د پردای کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم پخپل لاسونو باندې کتاب ولیکي ثم يقولون بأوي هذا من عند الله دا طرف د الله نه یعنی تحریف لفظي هم کوي تحریف معنوي هم کوي چې د تورات معنی به بدلولي خو تحریف لفظي هم کوي لفظونه پکې څه وباسي او څه دنه کوي نو فويل هلاکت للذين دفرد کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم پخپل لاسونو باندې ثم يقولون بأدي وي هذا من عند الله دا طرف د الله نه پخپل به ولیکو او بیا به نسبت داغه الله تبارک وتعالى تکو داولي ليشتروا د لپاره چې واخلي به پاغي سره سمنن قليلا قیمت لک زکه چې مالدار سړي به جرم وکړو ندی به ویل وی الله تبارک وتعالى په تورات کې د فدیه حکم کړی دی بس قصاص کې دی نه بدل پیسې واغستې شي نه بدلون به دوی کو نو دا مالدار سړي نه به پیسې واغستې چې ستاسو لپاره مې په سزا کې کمواله راوست مال اوس دومره پیسې راکا لیشترو دې لپاره چې واخلي به پدې سره سمنن قليلا قیمت لک فويل هلاکت لهم دوی لپاره مما د اغسنا كتبت چلیکی ايديهم لاسونو دوی وويل او هلاکت لهم دوی لپاره مما د اغسنا یکسبون چې دوی پدې باندې ګټي وقالوا ويدي لن تمسنا النار هچره براون رسي منتور الا اياما معدوده مگر يسور زي پشمیر باندې يسور زي پشمیر دا خبر به يهود ولیکولا چې مونږ ته به اور د جهنم نه راځي مگر په یو سور د پشمیر دا دوی ذکر وکړه دوی ویل وی دین موسوي چې دا منسوخ شوی نه دی دا منسوخ شوی نه دی لکه یو سړی ایمان راوړی مسلمان دی کنه مسلمان دی نو دی به د خپل ګناوونو د وجه نه جهنم ته لاړ شي یقینا خو اخر چرته بځي جنت ته بځي کنه یو مسلمان دی ډیر ګناګار دی اخري ځای د کم یو دی جنت خو د خپل ګناه سزا به سکی په جهنم کې نو دوی به ویل وی دین موسوي منسوخ شوی نه دی نو چې منسوخ شوی نه دی موږ کوم څه ګناونه وکړو دا غي د وجه موږ جهنم ته لاړ شو خو اخر چرته بزو جنت ته بزو دا دوی خبره وا دوی دین موسوي منسوخ نه کړو ځکه به دا خبره کوله وقالوا ايدي لن تمسنا النار هچري بنا راون رسمون تور الا اياما معدوده مگر یو سورہ پشمیر قل او پاک پیغمبر اتخذتم اياغست تاسو عند الله اذا الله تبارك وتعالى عهدا لوس فلن يخلف الله فهچري خلاف نه کوي الله تبارك وتعالى عهده دلوس فل کو دا خبر الله په تورات کې کړي یقینا چې دین موسوي به تر قیامت پورې وي خو بیا الله د خپل وادي خلاف نه کوي او خدای نه کړي تاسو د کم طرف کوي وخه په تورات کې دا خبره کنه فلن يخلف الله فسيجر خلاف نكوي الله تبارك وتعالى عهده دل وسفل ام تقولون يعني بل تقولون بل كواي تاسو على الله الله تبارك وتعالى باني ما خبر لا تعلمون چې تاسو فين فوي بلا بل كدا سندا من كسب سيئه چا چې وکړه ګنا واحاطت او احاطه وکړه به پدباني خطيئته ګنا ددو فاولئك فزدا کسان اصحاب النار خوندان دور دي هم دی با فيها پدور کې خالدون همیشه وي احاطت ګناه احاطه په انسان باندې کله کوي احاطه په حاله کوي چې د په دې ګناه کې مړ شي او توبه ونه باسي دا د ګناه احاطه ده په انسان معنی دا ده چې تاسو په نبی رسول الله صلی باندې ایمان نه راوړی او په دې ګناه کې لاړی نو همیشه په اور د جهنم کې او ځکه چې ګناه دې وکړو نو دا امکان خوشته ده کنه چې مخ کې د مرګ نه تاسو توفیق د توبې نصیب شي نو دی ګناه لا احاطه نه ده کړې دی ګناه لا احاطه نه ده کړې ځکه دا امکان شته چې دا سړی په آخر ټایم کې د ټول ګناهونو نه توبه وباسي او الله یې سکی معاف کی خو چې د توبه و نه ایستو په ګناه کې لاړو بس د باندې ګناه سره وکړه احاطه وکړه دی راګیر کو بس دی ګناه بلا فولائک بزا کسان اصحاب النار خوندان دور دي هم دی با فی اپ دی اور کې خالدون همیشه وي والذین کسان امنوا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي اولئک ادا کسان اصحاب الجنه خوندان د جنت دي هم دی با فی اپ دی جنت کې خالدون همیشه وي